زه د سړي نه ډېر زیات متاثره شوم. ما دی پرېښو چې ته کوه چې څه کوې. وایي چې کله دی ما پرېښو ده ما ته کله وتو له ما نه ما ته یوه دعا وکړله. څه دعا یې وکړه؟ ما ته دا دعا وکړه چې یا ربه د سړي مونږ سره ښه وکړو، کوم چې د ستا ښه دین دی، تا ته غوره دین دی او جنت لار دی، یا ربه هغه دین د سړي ته ور نصیب کړي. بس د ده دا دعا کولو چې اسلام رڼا په ما زړه کې پورته شوه او ما کلمه وویله او زه مسلمان شوم. دا څه شی؟ دا د مونځ برکت دی. تاسو به دا خبره اورېدلې چې طوفان نوح راغی، بوډۍ زنانه په مونځ باندې ولاړه، حضرت نوح علیه السلام وروسته ورته راغی، وایي څنګه حضرت نوح علیه السلام طوفان راغی، وایي طوفان خو راغی طبعي یې خورا کړه، وایي زه خو په خپلې خیمه کې هم خبره هم نه وم. نو دا مونځ دی. مونځ په برکت سره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خېټه کې خنجر خښ شو. ابو لؤلؤ فیروز چې دته په خېټه کې خنجر ورکړو نو ته منډه کړه، خنجر پکې خښ شو داسې. نو چې هغه یې راباسلو دته تکلیف و. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ما پاسوئ، ما ته اودس راوکئ. نو چې دی یې پاسولو اودس یې ورکړو، دی په مونځ باندې ودرېدو. نو چې کله دی خپل رب ته ودرېدو دلته د درد تکلیف پته ونه لګېده، په دې وخت کې دنه خنجر وباسلو. خو افسوس دا دی چې مونږ هر څه ټایم شته خو د مونځ ټایم نشته. ما ته مخکې ورځو کې یو کس راغی، استاد یو داسې تعویض راکړه چې دا مونځ عادت مې جوړ شي او دا مونځ کومه. ما ورته وی یاره دومره وخت شو زه تعویضونه کومه، خو تر نن پورې ما ته داسې څوک نه دی راغلی چې استاد یو تعویض راکړه. میاشت کېږي ATM پورې لاړ شم خو پیسې نه راوباسم، تنخوا مې پکې پرته ده، زړه مې نه کېږي چې وردن نشم د ATM ته پیسې ترې راوباسم. داسې ما څوک ما ته نه راغلی چې تعویض راکړه. نه، مونځ اهم دی. یاد لرئ خانه کعبه په کل دنیا کې یوه ده، یوه خانه کعبه ده، یو د الله کور دی چې خلک ترې تاویږي. طواف په کل دنیا کې یو ځای کېږي، خو چې مونځ وخت شي طواف هم ورپاره ودرېږي. نو ای عقلمنده ته ګیا نه خورې، ته ډوډۍ خورې، ستا د موټر سایکل پایه ولې نه ودرېږي، ستا دکان شټر ولې نه ښکته کېږي، د تا دفتر د تا د سکول د ستا کالج ډیوټي په ټایم ډیوټي ولې نه بندېږي د مونځ په وخت باندې. ځکه خو نن مونږ در په دره یو. د دنیا تعویضونه په سر وتړه، د دنیا وظایف کوه، خو چې مونځ نه کوې هیڅ برکت په تورو سترګو ونه وینې. دا واورئ، دا واورئ او د زړه په ګلدسته کې ځای ورکئ. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه ته یو کس راغی، جی مال شال ډیر دی، هر څه ډیر دی، خو برکت نشته، برکت نشته. وی برکت خو ځکه نشته چې ستا په کور کې د 10 کالو ماشوم پروت دی، هغه مونځ نه کوي، هغه مونځ نه کوي. هلته 10 کالو ماشوم پروت دی، کور کې برکت نشته. او دلته خو د 40 او د 50 کالو مشران پراته دي صاحبه، نو څنګه به برکت راشي؟ داسې داسې خلک هم شته دي چې ټوله هفته مونځ نه کوي، جمعې په ورځ بیا راشي، بیا ټولو مونځونو ته کښېني، بیا په ناسته باندې مونځ وکړي. ته وایې دا دین د ستا پلار او تره دی چې څنګه دې خوښه یې هغسې تاو کوه راتاو کوه. نه، هر شیز خپله طریقه ده، ته به وکې. الله محبوب فرمایي یو سړي به 40 کاله، په یو حدیث شریف کې راځي 50 کاله مونځ بیا کړی، خو یو مونځ بیا قبول نه وي. او بیا زمونږ د ټایم مسلمان، مخکې ورځو کې زه 2-3 منټه لیټ شوم، هلته قرآن پاکونه مې ښکته صحیح کول چې راغم، یاره 5 کسان به داسې چې وروسته یې سرونه نه وتاو کړي، نو ټول وروستو کاته چې استاد یې څه شو، هله استاد یې څه شو. یاد لرئ دا په خپل زړه کې ځای ورکوئ، جومات کې لږ هسې کښېنئ. نبی علیه السلام فرمایي منافق سړی په جومات کې تنګېږي. په وخت سره جومات ته دننه کېدل او په وخت سره وتل، امام اهل سنت فرمایي دا هم د منافقت نښه ده چې بلکل جمع ودرېږي دلته ته رادننه شوې. مونږ غورو داسې خلک چې 15 منټه پاته مونږ ټایم بدل کړی که نه، 15 منټه پاته زر منډه کې بل جومات ته، حالانکې هلته جمع دی تلي
دا تخپل نفس تسلی ورکوي ولې راشه الله کور دې ښه ښکلی کښېنه نفل وکړه اودس وکړه په طریقې سره ښه ښکلی جمع انتظار وکړه په تا دې عمل باندې فرشتې هم فخر کوي لکه څنګه چې تاسو اوس ناستئ والله بالله تالله ثم د قاضي قسم چې ستاسو په دې کار باندې الله فرشتې فخر کوي چې زما بندگان زما عبادت وخت انتظار کوي مونږ خو رالیږلې الله دې دپاره یو دا دکان شو کاروبار دا زمونږ ضروریات دي اصل مقصد چې دی د ژوند هغه زمونږ عبادت دی عبادت نو مونږ ته پکار دی چې مونږ عبادت نه خوند واخلو په ښکلې طریقې سره وکړو امام سفیان ثوری رحمت الله علیه به ټوله ورځ په ځنګل کې یا به په مونځ ولاړو یا به تلاوت کولو یا به مونځ کولو یا به تلاوت کو چا ورته وی ته تنګېږې نه کله مونځ ته ودرېږې او کله تلاوت کوې وایي زه به ولې تنګېږم چې زړه مې وغواړي چې زه خپل رب ته فریاد وکړم نو زه رب ته ودرېږم په مونځ باندې بیا زه وایم التحیات لله والصلوات والطیبات یا الله ټول قولی فعلی مالی بدنی عبادتونه لله تا دپاره دي یا ربه زه دا وایم رب ته فریاد کوم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یا الله مونږ ته په دنیا کې ښېګړه راتا کې وفي الآخرت حسنه او په آخرت کې ښېګړه راتا کې وقنا او مونږ بچ کې عذاب النار د اور والعذاب نه زه فریاد ورته کوم چې کله وغواړم چې زما رب اوس ما ته کلام شروع کړي زما رب اوس ما ته کلام شروع کړي ما رب ما سره